لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله یہ وورا اغیار دیوبندی بچیو مونږ په مسلک باندې حنفی بچیو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم زما محترم مسلمانان ورونو نن تقریبا ماسپخین د مولانا هاشم نعمانی صاحب یو ویډیو یو ملګری را اولیګلا د نن څو ورځې وړاندې هم د دې مولانا هاشم نعمانی صاحب یو ویډیو راغلی و لیکن چونکې د مصروفیاتو په بنا باندې د هغې جواب مالا نو کړی او نعمانی صاحب بل ویډیو وکړله او په هغې کې هم د مناظرې متعلق خبرې وکړي زما محترم مسلمانان ورونو زمونږ د څه وخت نه د عبدالخالق سیفی بریلوي سره د مناظرې د انعقاد خبرې روانې وي هغه عبدالخالق بریلوي چې کوم په کویټه کې اوسیږي پشین علاقه کې او ډیر مسلمانان دوکه کړیو د خپل ځان د دیوبندیت ښکاره کولو دپاره چې زه دیوبندي یم لیکن الحمدلله عبدالخالق بریلوي خو مکمل لا جواب شو تر نن ورځې پورې د مناظرې په باره کې هیڅ قسم خبره نه کوي او سیفیانو بریلیانو ته هم دا خبره واضحه او په ډاګه شوه چې عبدالخالق بریلوي سیفي د مناظرې صلاحیت نه لري اسې شور او شرابه کولی شي لیکن مناظرې کولو صلاحیت د کې نشته د هغې په بنا باندې سیفیانو نور مولیان را پاسېدل او د هغه په دفاع کې او د هغه د بچ کولو دپاره ویډیوګانې شروع کړې نو په هغې کې یو عالم مفتی ثناء الله صاحب چې د دې سیفیانو عالم دی بل مولانا هاشم نعمانی صاحب چې دا د سیفیانو علما دي دم پکې یو ویډیو کړه د خبرې لکه د مناظرې د جوړولو کړي وي نو په هغې بنا ما یو جواب ورکړ او په هغه جواب کې دته ما خبره برابر وضاحت سره کړې وه لیکن دوی پکې مخکې نه دا یزلی شاه باچا صاحب په شان د تیښتې یو لار ګوري ایاز باچا چې کله د مناظرې د تیښتې لار ګوري نو ډایرکټ وي ثالث په فلاني وي او ثالث په فلاني وي کم سړی چې مناظرې کوي هغه پکې دا شرطونه او قیودات نه لګوي هغه پوهېږي چې مناظرات د دوو جانبینو په خپل منځ کې علمي بحث د دلایلو په رڼا کې د کتابونو په رڼا کې د علمي بحث نوم دی نو په دې کې د ثالث د جوړولو شرطونه هغه خلک نه لګوي چې څوک مناظرې کوي او تر نن ورځې پورې الحمدلله څومره د نوجوانان احناف طلبه دیوبند د څومره اهل باطلو سره مناظرې شوي دي نو تر نن ورځې پورې په هغې کې عوام خپله فیصله کوي د ویډیو ریکارډ په مخې سره او ثالث په مناظره کې نه ټوله دنیا بیا فیصله کوي چې کوم جانب په حق باندې لري او خپل عقیده او موقف ثابت کړی شو او کوم جانب خپل عقیده او موقف ثابت نه کړی شو خلک بیا خپله فیصله کوي لیکن دا پکې د دې سیفیانو بریلیانو د تیښتې یوه لار ده نو دی هاشم نعمانی مخکې ویلو چې ثالث به شیخ ادریس فلانې مشر به فلانې مشر به نه بعد ته ووایي چې سیبه د مناظرې د کولو دپاره بیا خو د ثالث ضرورت نشته او مناظرې چې کوم کتابونه لیکلي دا اصول د مناظرې چې کوم کتابونه لیکلي په هغې کې چرته هم د ثالث ذکر نشته من جمله د هغې نه تا ته وویم هاشم نعمانی صاحب د مناظرې یو کتاب دی رشیدیه نومې دی سید سند شریف جرجانی صاحب دا هغې کتاب ماتن دی او دا کتاب هغه لیکلی دی هغه ته منسوب دی شریفیه چې متن لري او شرح رشیدیه ده نو په هغې کې خیر دی لږونتې ته د کتاب مطالعه وکړه په هغې کې چېرته د ثالث ذکر نشته مناظرت هم همیشه دپاره چې کېږي د اهل حق او د اهل باطل ترمنځ نو په هغې کې څوک ثالث نه مقرروي او دا یاد وساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مناظره کړې د ثالث نو
ابراهیم علیه السلام مناظره کړې ده، ثالث پکې څوک نو. موسی علیه السلام مناظره کړې ده، ثالث پکې څوک نو. صحابه کرامو مناظرې کړې دي، ثالث پکې څوک نو. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د مذهب امام هغه مناظرې کړې دي، ثالث پکې نو. زمونږ اکابرین علماء دیوبند مناظرې کړې دي او ثالث پکې نو. نو دا یاد وساته چې مناظره کله د اهل حق او د اهل باطل ترمنځ وي، نو پاغي کې ثالث ني. البته که اهل حق په خپل منځ کې په یو مسله باندې په اندرونی مسله باندې بحث کول غواړي، اختلاف راشي چې هغه نزای حقیقي نه وي، نزای لفظي وي او د حق ترمنځ وي دواړه، نو په هغه ځای کې بیا ثالث یو استاد یو مشر مسلم د هغې کیني، خو په هغه ځای کې ثالث نه کیني چې د حق او د باطل مناظره وي. او تاسو سره چې موږ مناظره کوو صوفیانو بریلیانو سره، نو موږ تاسو ته حق نه وایو، تاسو موږ ته حق نه وایو، موږ تاسو ته حق نه وایو، موږ تاسو ته باطل وایو او تاسو موږ ته باطل وایو. نو په دې کې د ثالث ضرورت څه دی؟ او د هغې ته ما وضاحت دام کړو چې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه یا نور اکابر چې مناظرې ته مونږ کینو، د هغې دپاره یو مزیدار اسانه خبره دا ده، ته به خپله عقیده ولیکې سره د کتابونو حوالو چې دا زما کتابونه دي وړاندې به کړي، او زه به خپله عقیده ولیکم سره د کتابونو د حوالو وړاندې به کړو چې کوم جانب ته هغه حق وي هغه خپله فیصله وکړي. د مناظرې ضرورت بیا څه شو؟ خو مناظره خو دې دپاره کې چې کوم خلک تا نه متاثره دي، کم خلق زمانه متاثر دي، جانبین مناظره به خلق وګوري چې کم جانب پکې په خپل عقیده باندې صحیح دي او دلیل لري، کم جانب په عقیده باندې صحیح نه دلایل نه لري، خلک به خپل فیصله کوي. الحمدلله عقلمن خلک دا بیا ګوري فیصله کوي او همیشه فیصله هغې کړې ده. دا نه چې ما د ثالث نه انکار کړی دی، ما تا ته د مناظرې په اصولو کې ثالث نشته، او که مثال ثالث تیارې بالکل چې څوک ثالث وي، ته چې شیخ ادریس صاحب مطالبه کې شیخ ادریس صاحب نه ټیم واخله بالکل ته کېنه، خو مونږ خو تا ته ووایو چې دا مونږ ته یو بې ادبي ښکاري چې مشران ناست دي او کشران بحثونه کوي، د هغې دپاره مونږ تا ته اسانه طریقه وښودله چې 2-4 کسان مشران کښېني، علما په خپل منځ کې مناظره وکړي او بهر خلک یې بیا سبا ګوري، دنیا خلک یې مشران یې ګوري کشران یې ګوري. بیا دې وایي چې د دې شیوخ وړاندې بیان کول بې ادبي نه ده، د الله بنده لږ په دې ځان پوه کړه. شیوخ چې تا ته وایي چې ته بیان وکړه، دا خو د هغه حکم دی، دا خو بې ادبي نه ده، د هغه په اجازت باندې کېږي. او پاتې شه دلته د مناظرې دا خو ستا خواهش او تمنا زموږ تمنا خواهش دا نه دی پوره کړه. بیا د هاشم نعماني صاحب او د مفتي ثناء الله صاحب ته ما ویلو چې ستاسو بریلیانو عقیدې یو دي، او د هغې دپاره مې د ثبوت دپاره دا کتاب پیش کړو چې په دې کتاب کې تقریبا د 20 ځایونه زیات لیکلي دي چې د احمد رضا خان بریلوي پیر صاحب فرمان وي د باړي پیر چې زما هغه عقیده را چې کوم د احمد رضا خان بریلوي عقیده را په دې کې هیڅ قسم فرق نشته. او یو به ته مختصرا بیا ووایم ځکه مخکې مې ویلي، خو د بلې صفحې به یې تاسو ویل. دا وایي احمد رضا خان بریلوي باره کې دی وایي آپ نے پیر سے فرمان ہوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کی عظمت یوں بیان فرمائی کہ اعلیٰ حضرت ولی کامل عاشق رسول بے مثال عالم اور مجاہد تھی، وہ امام وقت اور مرد کامل تھی، ولایت کی اعلیٰ مقام پر فائز تھی. میں عقیدی گورا پیر سے فرمان دا احمد رضا خان بریلی بارکی ہوئی، میں عقیدی مذہب قوم اور علاقہ ہر اعتبار سے ان کی موافق ہوں. نو ته وایې چې زه زمونږ عقیده د بریلیانو نه ده، ستا پیر صاحب فرمان وایي چې زمونږ عقیده د بریلیانو ده، اوس تا ومنم که د مشر دې ومنم. بل دی بیا دا هم یو کتاب یو عبارت پیش کړو، دا کتاب ګوره ورکوټه غوندې رساله ده، معروضات الحاذق فی خدمت مولانا صادق. دا کتاب اصل کې لیکلی شوی دی، یو چا لیکلی دی رضای مصطفی په نوم باندې یو شماره رساله چا چاپ کړی، په هغې کې لیکلي چې پیر صاحب فرمان بریلی نه دی. کتاب رساله دا وه چې پیر صاحب فرمان بریلی نه دی، د هغې جواب یې ولیکه چې دا خبره تاسو غلطه کړې ده، پیر صاحب فرمان بریلی دی. او بیا په هغې کې د پیر صاحب فرمان کارګزاریانې بیان کړي. ګوره دا وہی دوران گفتگو پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر؟ دا غلام فرید سیفی ہوئی کہ مات دن تپوس کے تو پھر سے فرمان ہے نبی علیہ السلام حاضر ناظر مانے کنا، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ تو آپ نے تصدیق فرمائی کہ ہاں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. وہی بالکل دا زما عقیدہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر دی. او دا والا یو بل کتاب ټول کتاب په دې لیکل شوی دی ہمارا نبی حاضر اور ناظر ہے. او صرف دانا چې تبه د پاسه به لیکل دن نه بني، یو عبارت د دین درته ویم
दाऊद अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा में जलवागर हैं, लेकिन जब चाहे गोरा जहाँ चाहे चिखलो उगवाड़ी पकमजे के उगवाड़ी और जितने मकामात पर चाहे तशरीफ़ फरमा हो सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया के पकम उजैन के उगवाड़ी च हाजिर नाजिर शम हर जगह हाजिर नाजिर की दीदार किताब 26 नंबर सफ़ा दा और टूल किताब ददी मसले न डकती नो दा मो च जमंगा कायदा नदी च संगता वेली दा मास्ता किताब हवाली सर वेली और तो पयाद लगी आओ दा खुदी दा क़ीदी हाल शो बल द बिया दीन यो जवाब को च यो सड़ी द यो जमात सर अक़ीदा मुवाफिक केदल दाग द गुमराही और द बरेलियत न खनदा मजान पर खबर फेक यो द अहले इस्लाम अकायद के इत्तिफाक और मुवाफिक केदल दीन पागे सड़ी गुमराह की ना बरेली की ना और यो द यो जमाती दो अल्लाह सर मुवाफिक केदल पर जो गुमराह अक़ीदा की नागिबा ने सड़ी खाम खा गुमराह की लक मिसाल यो सड़ी द ज्यादा बीमार दी हर बीमारी पर किसना बता बीमारों सम मरीज दी और बल यो सड़ी ढेर मरीज सड़ी जुकाम हम दी और दी बल सड़ी सिर्फ जुकाम दी न गोर दा जुकाम के द्वाड़ा बराबर शुन द्वाड़ तो मरीजान में द्वाड़ तो सेहतमंद उस नवे दा बनवे च दी यो सड़ी सिर्फ जुकाम दे दा सेहतमंद दी और दी बल सड़ी बीमार है ढेर दा सर द्वाड़ बीमार दी न कदा अहमद रजा खान बरेलवी अक़ीदा और उस्ता अक़ीदा मुकम्मल मिन वाइन यौदा अव्वल नंबर खबर हवाले में तो किताब फिर से फरमान न पेश करो और बेम स्था अक़ीदर हाजिर नाजिर द तमे उवेला और द अहमद रजा खान बरेलवी अक़ीदमदार दा किताब दी मलफूजात और बल्ला किताब दी अक़ाइद अहले सुन्नत मुख्तसरन द तंदे के यूडी भी अगदन शी स्था अक़ीदा द हाजिर नाजिर द इल्म गैब द दीन अलावा इस्तिमदाद द गैरुल्लाह मा फौक़ अल असबाब द दीन अलावा द मुख्तार कुल और नूरम द दीन अलावा सात नूर गण अक़ाइद स्था खो मुख्तसरन ता जमा कम अक़ीदा द बरेलियान वेली चस्ता अक़ीदा और द बरेलियान अक़ीदा योदा बिल्कुल योदा और दाना च तो पदी बांधी बरेली की गई ये अक़ीदा स्ता च कम अक़ीदा के गस्तर इत्तिफाक थी पाक अक़ीदा पर बरेली बांधी फतवा द कुफर दा और द कुफर पर फतवा के स्ता बांधी फतवा राजी जके स्ता अक़ीदा हाजिर नाजिर द नबी अलैहि सलाम पबारक अगद हाजिर नाजिर अक़ीदा सेफियानो और द बरेलियान मुश्तरक दा संग फतवा च पर बरेलियान बांधा वाला मईदी बंद कुफर दा पर मसरद हाजिर नाजिर की दवशन फतवा पता सो बांध हम पर मसरद हाजिर नाजिर की राजी जान पदी खबर बांधी फेक पदी नखलासीगी च जमा अक़ीदा की दौला मईदी बंद जयम हक और बरेलियान से में अक़ीदा के इत्तिफाक रागी नो के द गुमराही पर अक़ीदा के इत्तिफाक राजी गुमराह बगर जान पदी खबर फेका पदी खपल खबर लगू सोच चुका बल खबर दे जमा इस्तिमदाद मिन गैरिल्लाह की चिकम तासु वेली दी पदी के जमा चैलेंज कबूल ली जन पदी खबर बांधी उस्ताजी तफीका अब्दुल खालिक बरेली सर जमंग पदी मसला बांधी मौजू रवाना वा खबर रवान तासर खुद जमंग न रवाना तो बकिराली नो कबिल फरस्तो दा अब्दुल खालिक आगा चिकम बरेली द पशिंदा क्विटी कत दाग नुमाइंदे आरे भट क्यों हुई जमा शिकस्त और फतह ददा बस बिल्कुल सर बच्चे शमता सा जमंग नास्ता कबूल और बल्ली बिया शुरू शो वही जो तास्ते इस्तिमदाद मिन गैरिल्लाह की अक़ीदा वे अल्लाह बंदा दो नंबर खता कीगा मां चे अक़ीदा वे शराइत की पागी की सड़ी की नहीं लादी मैदान कतल ने डायरेक्ट शुरू से जरूरत अखपल अक़ीदम त चकल की नहीं जबोगो ने चे इस्तिमदाद मिन गैरिल्लाह के इस्तासा कीगा आयदा तो करामतन और मौजूदतन दा चगे वे कना दी के साथ सबल मसला स्ता बच कर मैदान क्यों जत नबे जके च ब्याज दके और ब्या दी वही च शराइत द मुनाजरिन जमा वही नो द अल्लाह बंदा लग पर तरीका जान फेका मुनाजरी दावा ची लिखल शी द मुनाजरी दलाइल पेश कीगी द मुनाजरी इख्तितामी फैसले ची कीगी दा दरी मजालिसी और रशीदी लिखली च द मुनाजरी दरी मबाहिस थी अवल मबादियात मुनाजरा द्वेम औसात मुनाजरा और द्रेम मकातिअ मुनाजरा खुता हो कतल दीन मबादियात द मुनाजरे तो पवेडो बाने शोरो का जमादा शर्तुना ची लिखली कीगी दावा जवाब दावा लिखली शी द मुनाजर इनेकाद कीगी दा प मजलिस की दा मोबाइल बंदने की तो दा तकीन से डायरेक्ट वीडियो कला च बस जमा तरफ नदाशी शो और बल शरीयत जान पे का शराइत ची दा इत्तिफाकी भी न ता कम शर्त मुंसर इत्तिफाकी कड़ी तम सर की ना मादर मोबाइल नंबर अल्हम्दुलिल्लाह पे वीडियो के दर कड़ो और अल्हम्दुलिल्लाह दो वीडियो गांधी कड़ी दी खो पे वो वीडियो के ताकपल नंबर कदर तरह से पूरी माता न दे कार कड़ी च दा जमा नंबर दे राबे तरह सरो के चिकिनो मजलिस को दा गो दे हाल वीडियो कूल से और ब्या माते शी वीडियो रा पसेव का ची ब्या जदा गए पतम बवांदे से मजो जवाब को मा और मुनाजरा बको न वीडियो दा पसे को यो नंबर पे के टीले पुन नंबर के करना च दा जमा नंबर दे राबे तरह सरो के चिकिनो च मुनाजरा अब यखपल शरीयत हुई वो इज्जत अखपल अकीदी वजाहत पखपल बांधे को माँ ठीक तती पखपल खुरा सर किए ब्या दी वही
چې مناظره کې به حجت او دلیل قرآن حدیث ته پیش کېږي بالکل به پیش کېږي خو راسره کښېنه. دریم دی وایي چې د مسلم شخصیاتو د خصم د مقابل چې کوم د هغه کتابونه پیش کېږي الزاما بالکل پیش کېږي به خو راسره کښېنه. او بل دی وایي چې مناظره کې به دوه کسان دا اصول جیب کې واچوه. مناظره کې دوه کسان ته مناظره کتلې ده د مناظرې په تعریف پیږي مناظره چې په زندګۍ کې به اثر کتلې نن سبا خو الحمدلله تمام دنیا د مناظرې ګوري په یوټیوب باندې شته فیسبوک باندې سوشل میډیا ټول دنیا خلک ګوري په کې دوه کسانو چې د مناظره کړې ده چې د خوب کې خو نه لګي استاد جي خیر دی خپه کېږه مشر عالم خو دا خبره صحیح نه ده. دوه کسان مناظره نه کوي ورا مناظره کې صدر پکاري مناظره کې متکلم پکاري مناظره کې معاونین پکاري نو مناظره خدا شان کی مناظره خدا ځنی چې بس زما دا یو کتاب دی تی والا ګوره په دې کار نه کی استاد الته خامخا صدر مناظر د مجلس د انعقاد د مجلس د اصول مطابق ترتیب چلی مناظر خپل ذمہ داری د معاونین خپل ذمہ داری وي د ټیم د کتلو سړي خپل ذمہ داری وي او دا میزبان خپل ذمہ داری وي نو دا ټول په دې مناظره کې دي خو خبر نه کنه ساجد داسې مکو بل دی وای چې موږ به مناظره کوو خو یو جانب مناظر بچی وي مفتی ثناء الله مظهری سے بھی مولانا هاشم نعمانی سے بھی خپل ځان یادی دواړه وای موږ بدویو او د مقابل جانب به مفتی فیض الحسین او بل جانب مفتی اکبر سے موږ تاسو مناظره سر بچشم قبول تانه چې تمام ضرورت ته سیفیان او بریلیان ټول زموږ الحمدلله دا سینا 24 غنټه د مناظرې د پاره حاضر ده. خدای یاد ساته زما او ستا مسله چې روانه ده دا د عبدالخالق او د مفتی ندیم صاحب د ترمنځ د مناظرې د جوړول روانه ده. اوس چې مناظره جوړیږي یو جانب به مفتی ندیم صاحب کینی بل جانب عبدالخالق کینی تب هم نه کینی دغه چې ستا اهلیت دومره نشته. हाँ بالفرض عبدالخالق وای چې بالکل زما طرف نه نماینده هاشم نعمانی بالکل بیا مونږ تاسو سره خبره کو او بیا زمونږ د جماعت خوخه ده کوم مناظرې متکلم ما کینی زمونږ د جماعت خوخه ده کوم متکلم زمونږ ضرور مفتی اکبر صاحب کینی زمونږ د جماعت خوخه ده ک متکلم زمونږ د جماعت طرف مفتی ندیم صاحب خپل کینی بلکې شاګرد کینی زمونږ د مفتی صاحب خوخه ده پای کې مونږ تاسو سره خبره نه کو ځکه زمونږ د مجلس پر خبرې خو زما او ستا خبره نه روان چې تبه کینې او زه به کینم ځکه زما او ستا زیر بحث موضوع چې کومه مقرر شوې ده او خبرې چې شروع شوې دي دا د عبدالخالق په خبرو باندې روانې شوې دي نو ته چې د هغه نمایندې نو بیا به خپل مشر تیاری څنګه چې د خپل مشر طرف نه نماینده په حیثیت مې هغه سره خبرې کړې دي الحمدلله لا جواب شوې او تا سره هم کوم. بل دی وای اسلحه به نشي راوړی د مشترانو احترام به کولی شو مناظره به د مولانا حبیب الرحمن صاحب ځای کې کېږي ټیک ده دا ټولې خبرې ټیک دي خو کېنه. بل دی وای زه ستاسو پته مې چې مناظره به کله کوو زما نمبر بیا واخلم 0333 936 5486 رابطه را سره وکړه دوه ملګري کې درې ملګري کې دوه ملګري کوم درې ملګري کوم د سره وکیلو د مناظرې لپاره به خبرې اترې چې کوم اصولي ابتدایي خبرې وي د مناظرې انعقاد هغه به مخامخ یو بل سره پیکو په کاغذ به ولیکو چې کوم ټیم شو کوم ځای شو کوم وخت شو کوم موضوع شو خبره به وکړو کنه دا خو په دې کار نه کې چې زه به ویډیو ورکړم چې عزت دار لمه او دغه ته به تلو به خراب کړي کسان به درغون کړي بیا به ته جنگ کې زو مناظره کوم بیا به د سواد په شان لوب جوړي بیا به خلک چې مولیان جګړه کوي استاد په شان خلکو نه جوړيږي ځکه په موبایل باندې څوک دا نه وي چې ویډیو ورکړم عزت دار لمه موبایل څوک دا خبر نه کوي په موبایل باندې صرف جواب وشي تا ته مې جواب درکو بیا درته ویم هاشم نعمانی سے عقیده د سیفیانو بریلیانو د نمونې په تور مې دوه درې کتابونه تاسو د سیفیانو وړاندې کړ هغه خیر دی وګوره که درسني ځان د کتابونه پیدا کړ الحمدلله زموږ د مناظرې میدان دی چې کوم خبره تکو د دلیل په توګه وکړو د دلیل په حواله سره وکړو اسې د یادو خبر نه وکړو او بل یو خبره پکې دو د خپل کلیپ کې دام کړی ده چې مناظره د غلام حضرت صاحب د کلیپ نه جوړه شوې ده نه مناظره د غلام حضرت صاحب د کلیپ نه جوړه شوې مناظره د سیفی جماعت او د دیوبندی جماعت مناظره به په کتابونو باندې وي په دې خونه کې چې غلام حضرت صاحب څه ویل سن دی ویل په دې مناظره نه کېږي زبستا د جماعت کتابونه خیم لکه څنګه مې اوس اخل دغه چل مته جماعت عقیده خیم پته ولګي چې په کوم ځای باندې بیا مناظره زمونږ جوړیږي خو یو مجلس باندې نشستو کو پای کې خبره تر برابر کو کبل فرض تیار شي خو ډیره بهتره ده ټلیفون نمبر مې درک رنګ راتاو یا ټلیفون نمبر راکا رنګ بدلتاو یو طریقه مې ته خودله او په دې نه کې زره پسې ویډیو کوم چې درځم او تر پسې ویډیو کې ترازی او دا خو اسی او شی شو بیا بحث برای بحث او جواب برای جواب بشي هغه نه سم نه جوړیږي نو بهتره خبردار عبدالخالق آغا صاحب چې څنګه ستاسو مشر دی هغه نماینده په حیثیت باندې خبرې کې بس داغه د پاره طریقه دار چې هغه نماینده په حیثیت خبرې کوي دا چې موږ په خپل باندې مشر ما او زه به خبرې کوم ځکه تاسو خبره موږ سره موږ خبره تاسو نه روانه موږ خبره عبدالخالق سره روانه کبل فرض نمائندګي اصول پیژن
او بل د مناظرې خبرې دي نو مناظره بیا زموږ خوښه ده په مناظره کې تعین د مناظر شرط نه ځکه مناظر چې هر سړی کې د خپل جماعت نماینده به کوي مفتی صاحب محترم کینی د هغه کم شاګرد کینی کم خادم کینی کار څوک کینی د علماء دیوبند ترجمانی به کوي خادم به کینی علماء دیوبند نماینده به کینی ستاسو طرف نه چې هر څوک کینی هغه ستاسو د سیفي جماعت نماینده په حیثیت باندې کینی چاهے ته کینی ایاز باچا کینی بلکې مولا در کی وغه کینی خو د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې دا سو خبره تر متا ته وړاندې کی امید د ما دا خبره به تاسو ووري او په طریقې سره به جواب راکړي د مناظرې د ټیم د زید د وخت د دې لپاره به تمات یا کالو کی او یا برته جواب پرې د ټلیفون نمبر می دادي او زبر ته بیا کالو کو ان شاء الله الله جل شانه دې مونږ عقیده اهل السنه والجماعه علماء دیوبند مذهبي حنفي باندې استقامت راکړي او د هر منافق او د هر شیطان د شر او وسوسې نه دي الله پاک موږ ټول مسلمانانو حفاظت نصیب کی واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.